Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Oxford Education Academy official YouTube channel. Justa su instructor Imran Ali Shayam और जुता उस्ताद class 9th चलेनो physics teachkom. उस पूरी चलेनो मुंगा तकरीबन सा 8 lectures चलेनो cover करी थी. पदी की 2 lectures पर class की शुरू हुआ हो. बाकी चीज़ें भी आऊँगा पा video lectures की चलेनो कवर कल टॉपिक्स कवर कला जमुंगा लेक्चर 9 नन چې دینو هغه د هغې چې کوم لرنینګ آوټکمز دي په هغې کې خو یو سکیلر ایډیشن آف ویکټر به مونږ دوباره بیا سټډي کوو د هغې لږ ریویژن دی هیډ ټو ټیل رول د هغې ریویژن دی او زموږ سره چې په دې کې کوم نوی ټاپک دی نو هغه ریکټینګولر کمپوننټس دي او بیا په دې ریکټینګولر کمپوننټس میتھډ باندې د ویکټر ایډیشن به مونږ ډسکس کوو پہلا مونږ راځو د لیکچر 8 ریویو کوو لږ کویک ریویو کوو چې په هغې کې مونږ څه کړو په هغې کې خو د ټول نه اول مونږ چې دی ایډیشن آف ویکټرز چې دی هغه ډسکس کړی مونږ ویلو چې دا ایډیشن آف ویکټر په اصل کې دی څه واټ از مینډ بای ایډیشن آف ویکټرز نو څنګه چې مونږ سکیلرز ایډ کوو او مونږ یو کمپوزیټ سیسټم راکوي دغه شانتي 2 or more than 2 vectors of the same nature چې کله مونږ ایډ کو او مونږ یو کمپوزیټ ویکټر راکړي نو دې پروسس ته چې دی مونږ ایډیشن اف ویکټرز وایو او کمپوزیټ ویکټر چې دی مونږ ته راکړي هغې ته بیا مونږ چې دی ریزلټنټ ویکټر وایو یا تاسو داسې هم ویلی شئ چې ایډیشن اف ویکټرز از د پروسس اف obtaining a single vector by adding 2 or more than 2 vectors which has the same effect as the combined effect of all the vectors to be added. The single vector is known as resultant vector. بیا methods of vector addition دي نو پدې کې scalar algebra دا د vector د پاره graphical method کم چې head to tail rule وای او analytical method کم چې زموږ نن ټاپک ته یا trigonometric method یا rectangular components method وته ویل شي سکیلر الجبرا چې دی نو د دې نه مطلب زموږ اورډینری میتھمیټکس دی او موږ په سٹارټ کې چې کله ویکټر کوانټیټیز ډسکس کړل نو موږ ویلو چې ویکټر کوانټیټیز موږ نه اډ کولی شو نه سبټریکټ کولی شو او نه ملټیپلای کولی شو بای اورډینری میتھمیټکس خو ځینې ویکټرز زموږ سره داسې دي چې په هغې باندې موږ دا سمپل میتھمیټکس چې دی اپلای کولی شو او هغه ویکټرز زموږ سره پیرلل ویکټرز او انټي پیرلل ویکټرز دي اوس parallel vectors هغه دي چې د چا ډایرکشن سیم وي which have same direction angle او anti parallel vectors زموږ سره هغه دي چې د چا ډایرکشن یو بل ته اپوزیټ وي او داسې قسمه vectors چې دي نو هغه بیا موږ په ordinary mathematics باندې اډ کولی او سبټریکټ کولی شو لکه فار ایگزامپل دلته کې دا زموږ سره یو دوه parallel vectors دي یو 5 یونټ دی بل 7 یونټ دی دا موږ اډ کوو د موږ لا 12 یونټس راکړي دا یونټ وسره ما ځکه لګولی دی چې دلته کې اوس موږ ته پته نشته چې دا ویکټر موږ ته کومه فزیکل کوانټیټي ریپرزینټ کوي فورس دی اکسلریشن دی ویلاسټي دا مومنټم دی څه دي که نه ځکه اوس ما صرف هغه یونټ لیکلی دغه شانتي زموږ سره دا بیا 5 یونټ یو ویکټر دی او بل زموږ سره 7 یونټ دی دا دواړه یو بل ته اپوزیټ دي دا زموږ سره انټي پیرلل دي دا مونږ ایډ کو دی مونږ له 2 یونټس راکړي چونکې دا 7 یونټ والا ویکټر زموږ سره میګنیچیوډ زیات دی نو دا ریزلټنټ ویکټر هم د په ډایرکشن کې دی یو خبره یاد ساتئ چې دا پیرلل ویکټرز او انټي پیرلل ویکټرز په ځای باندې مونږ چې دی نو پیرلل ویکټرز هم اخیستی شو صرف او بیا پیرلل ویکټرز چې دی هغه مونږ لایک پیرلل او ان لایک پیرلل چې دی هغه هم کنسیډر کولی شو تاسو په بوک کې په چیپټر نمبر 4 کې په دې باندې بیا لږ ډسکشن شته بیا په ګرافیکل میتھډ باندې مونږ چې دی نو ایډیشن اف ویکټرز ډسکس کړو او هغه ته مونږ هیډ ټو ټیل رول ویلو ټیک شو او هغه کې مونږ دا ویلو چې کله مونږ 2 or more than 2 vectors اډ کوو ټیک شو نو مونږ دې چلو چې کوم ویکټرز اډ کوو مونږ هغه اکارډینګ ټو سکیل ډرا کو ټیک شو اولنې ویکټر ډرا کو بیا چې بل ویکټر دی دا هغه ټیل چې دی د فرست ویکټر په هیډ باندې پلیس کو بیا د تھرډ ویکټر ټیل د سیکنډ ویکټر په هیډ باندې پلیس کو اینڈ سو آن او بیا چې کله مونږ ریزلټنټ معلومو نو فرام د ټیل اف فرست ویکټر ټو د هیډ اف لاست ویکټر چې دی هغه مونږ معلوم ویکټر خمونږ اوس په د هیډ ټو ټیل رول باندې اگزامپل کوو
consider two vectors A and B represented by the straight lines OP and OQ respectively. मतलब वेक्टर A मूंगा पर लाइन OP बांधी रिप्रेजेंट करे दे और वेक्टर B मूंगा पर लाइन OQ बांधी रिप्रेजेंट करे दे ठीक शो और देव चूंकि दा मूंगा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करे दिनो मूंगा यो सुटेबल स्केल हम दागे दा पार आगिस्ते लगता सो दे ग्राफ क्यों गोरे द वेक्टर A दे पर लाइन OP बांधी रिप्रेजेंट शवे दे दा वेक्टर B दे पर लाइन OQ बांधी उस कल दामूंगा एटको नमूंगा दा वेक्टर ए और वेक्टर बी दोबारा रीड राखू खु पदा इस तरीके सरा कि दा वेक्टर ए कम हेड दे पदा बांधी दा वेक्टर बी टेल राशि दा वेक्टर ए हेड दे पदे बांधी दा वेक्टर बी टेल राशि ता सुगो दा वेक्टर बी टेल मूंगा दा दे वेक्टर ए दा हेड दा पासा के खोदा अब या मूंगा रिजल्टेंट अखलू नो मूंगा दा ए दा टेल ना दा बी हेड ता लाड़ू दा जमू सरा रिजल्टेंट रालो दा ब्लू वेक्टर ची कम मुंग तखकारी पद स्क्रीन बांधी r is equal to a plus b बिया दा मुंगा मैग्नीट्यूड मालूम हो पर मीटर रूलर बाने बॉल लेंथ मालूम को और चूंकि मुंगा सुटेबल स्केल आगे से नो वापस ब कन्वर्जन को मुंग तब दा एक्चुअल मैग्नीट्यूड से दा मालूम शी और ची एंगल मालूम हो दा एंगल मुंग मालूम हो जो सोना रे कम डायरेक्शन के रे दा थीटा से मुंग मालूम हो दा ब मुंगा दा प्रोटेक्टर पर जरिए सारा मालूम राजू मुंग पल नने टॉपिक ला कम ची एनालिटिकल मेथड दे ठीक शो तो द एनालिटिकल मेथड नमक के चरे मुंग बा सीजन दी अब ते पहला मुंग स्टडी को ब्या बरस्ता मुंगा पदे बांधे आगा वेक्टर एडिशन चरे एक्सप्लेन राजू मुंग पहला रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ला ची द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जमुंग सरा मतलब सरे नो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर चरे दा जमुंग सरा the splitting of a vector into two or more vectors is called resolution of vector जमुक से जो सिंगल वेक्टर दे देमूंगा पर टू और मोर देन टू वेक्टर्स की चीज़ स्प्लिट को ठीक शो दे दमुक से वाई रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बतावाई और जमुक से चिकम वेक्टर जराग लगा आगे तब आमूंगा कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर वाई कितने दिखा जमुक सरा यो वेक्टर दे वेक्टर ए और दे मां स्प्लिट करो ठीक शो दे चिकम स्प्लिटिंग की हम दे पॉइंट पी ने चले पर एक्स एक्सिस बांधी यो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करो ठीक शो दा शांति पदे y एक्सिस माने मुंगो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा को तासो गो को दा एरो जमु सर चिकम दी दा यो एरो दा ठीक शो हम ड्रा कर और जमु सर दा दवा कंपोनेंट जोड़ शो उस जमु सर चिकम वेक्टर दी दा मुंग दिसम को रे शो ची दे मुंगा द चिकम कंपोनेंट दी दा गे रिजल्टेंट हम कंसीडर को ले शो दा वेक्टर ए का मुंगो गुरु न दा दे दो कंपोनेंट कम ची पदे यो रेड एरो बांधी अबल पदे ब्लू एरो बांधी रिप्रेजेंट शेविरी नो कदा मुंगा जस्ट ग्राफिकल मेथड बांधी गुरु पर हेड टू टेल रूल बांधी दा वाना कंबाइन शेविरी मुंगा दा वेक्टर ए रा करे दे नो जका मुंगा वाई ची यो वेक्टर से दे मुंगा द कंपोनेंट से दे रिजल्टेंट हम कंसीडर को ले शो उस जमुक से चिकम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर दे नो यो खबर याद साथे ची दे द एडिशन ऑफ वेक्टर जमुक सर अपोजिट थे पा एडिशन ऑफ वेक्टर के मुंगा टू और मोर देन टू वेक्टर्स कंबाइन को और मुंगले सिंगल वेक्टर राखी जबकि पर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के जमुक सर जो सिंगल वेक्टर भी और मुंगा पर टू और मोर देन टू वेक्टर्स की चीजे स्प्लिट को बिया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जमुक सर सदी नो कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर व्हिच आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर तक मुंगा दे दो कंपोनेंट तो गुरु दादवाना यो बलता पर राइट एंगल बांधी दी पमस की चिदा कम एंगल ले दाद 90 डिग्री बराबर है ठीक शो दे तब मुंगा चिदे नो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बता हम वेली शो उस मुंग द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बा डिटरमिन को संग ठीक शो अल देखि प्रीवियस स्लाइड की माता उस कंपोनेंट्स ओ खोला ठीक शो हो पासल की दा प्रोसीजर संग दे न पदे स्लाइड के मुंगा गा डिस्कस को लगा पर इसके जबों से जो वेक्टर ए दे और मुंगा पदा इन ओपी बांधी रिप्रेजेंट करे दे और दे एक्स एक्सिस सर से दे एंगल जोड़े थीटा नंबर 1 स्टेप जमुक सरदा दे च ड्रा अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P on x-axis, then OM will be the projection of vector A on x-axis and it is represented by AX. जमुंग सर चिकम दा पॉइंट P दे दे जगीना बा मुंगा यो परपेंडिकुलर ड्रा को पदे x-axis बांधी ओको तासु
دا دی یو پرپنډیکولر رالو نو زموږ سره دا او ام چې کوم دی دا د ویکټر A پروجیکشن دی په x ایکسس باندې ټیک شو او دا مونږ په دې ax باندې ریپرزینټ کوو سیمیلرلی مونږ به د دې پوینټ P نه چې دی پروجیکشن والو په دې y ایکسس باندې او ON به زموږ سره پروجیکشن شي د دې ویکټر A په y ایکسس باندې او هغه ته بیا مونږه ay ویلې نو وګورئ تاسو زموږ سره دوا یو دا ریډ او یو دا بلویش شانتي چې زموږ سره کوم دوه کمپوننټ دي دا زموږ سره د ویکټر A ریکټانګولر کمپوننټس راغلي بیا مونږ ویکټر A کا ګرافیکلی ګورو نو د ax او د ay د سم برابر دی کم چې زموږ سره هغه هډ ټو ټیل رول والا کم ګرافیکل میتھډ والا هغه پروسیجر چې یو قسم د هغه شو کوي ټیک شو دا x شو دا ay شو head of first او tail of second مونږه کنیکټ کړل مونږ له ریزلټنټ راغلو ټیک شو نو چې دا کمپوننټس یو بل ته په 90 ډیګري دي ځکه و د مونږ چې د ریکټانګولر کمپوننټس وال ټیک شو نو تاسو لیک انګل مېیر کې نو دا 90 ډیګري جوړیږي ځکه ته مونږه ریکټانګولر کم اوس مونږه دغه خو مونږه سپلیټینګ ډیسکس کړو کنه چې لکه یو ویکټر څنګه سپلیټ کیږي اوس زموږ سره سپلیټینګ خو شو خو د دې ریکټانګولر کمپوننټس میګنیټیوډ څومره دی د مونږ هغه پروسیجر کو چې مونږ د ریکټانګولر کمپوننټس میګنیټیوډ معلوم کو دا مونږ هغه کوارډینیټ سیستم واغستو بیا چې د مونږه پروجیکشن واغستو د ایکس ایکسس باندې هغه شان د مونږه په وای ایکسس باندې پروجیکشن واغستو مونږ سره ax او ay چې هغه ویکټر راغله مونږ به چې اولنې کار به مونږ دا وکړو چې دا کم کمپوننټ ویکټر دی مونږ به د دې میګنیټیوډ معلوم کړو نو مونږ پیله ګورو چې د x کمپوننټ میګنیټیوډ به د څه برابر ټیک شو زموږ سره دا کم رائټ انګل ټراینګل چې جوړ شو OPM مونږ به دا کنسیډر کو دا ټراینګل OPM په دې کوم وګورو cos theta نو دا بیس بای هایپوټینیوس ته ax ډیوایډ بای a چونکه مونږه ax معلومه نو ax = a cos theta دا زموږ سره میګنیټیوډ راغلو دا x کمپوننټ سیمیلرلی مونږه به د y کمپوننټ میګنیټیوډ معلومه ټیک شو نو داګه د لپاره بیا مونږه دا ټراینګل OPM کنسیډر کو او sin theta برابر نو پرپنډیکولر بای هایپوټینیوس نو ay ډیوایډ بای a شو ay = a sin theta زموږ سره دا بل کمپوننټ زموږ سره میګنیټیوډ رالو اوس د سیم کې دي چې مونږ ته ax راکړي او ay هم راکړي او مونږ ته دا وایي چې تاسو د دې ریزلټنټ معلوم چې مونږه ریزلټنټ معلومو دا کمپوننټ نه ٹھیک شو نو مونږ به د ټراینګل ته وګورو دا زموږ سره یو رائټ انګل ټراینګل دی نو په دې باندې مونږ پیتاګورس تیورم اپلای کولی شو کوم چې زموږ سره مونږ وایي چې هایپوټینیوس سکویر = بیس سکویر پلس پرپنډیکولر سکویر hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square دا زموږ سره هغه فارموله ده ټیک شو دلته کې د hypotenuse په ځای باندې زموږ سره چې دی a دی نو a square is equal to ax square plus ay square ځکه موږ د سکویر نه معلومه بلکې د میګنیټیوډ معلومه او بیا موږ سکویر روټ واغستو دا زموږ سره د ریکټانګولر کمپوننټس نه چې کله موږ ریزلټنټ فیکټر معلومه دا غي د پردا میګنیټیوډ فارموله شوله دا شانتي دا ویکټر خو زموږ سره د میګنیټیوډ سره ډایرکشن هم وي نو ډایرکشن د پاره بیا چې د موږ ټینجنټ تیټا هغه ay ډیوایډ بای ax دی خو موږ ټینجنټ تیټا نه معلومه بلکې تیټا معلومه نو تیټا = ټینجنټ انورس ay ډیوایډ بای ax دا زموږ سره د ریزلټنټ ویکټر چې دی هغه ډایرکشن هم شي اوس موږ یو एग्जांपल په دې باندې چې موږ 2 vectors یا more than 2 vectors به څنګه په ریکټانګولر کمپوننټس میتھډ باندې اډ کو
نو پهله خو دلته کې هغه پروسیجر ډسکس کوو. پروسیجر سمپل دی، مونږ به چې کوم ویکټرز ایډ کوو د هغې به مونږ پهله چې دی نو ریکټینګولر کمپوننټس معلوم کو، مطلب ایکس کمپوننټ به هم معلوم کو، وائی کمپوننټس به هم معلوم کو. بیا به د انډیویجوال ویکټرز چې کوم ایکس کمپوننټس دي هغه په خپل مینس کې ایډ کو. دا به د ریزلټنټ ویکټر زموږ سره چې دی نو ایکس کمپوننټ راشي. دغه شانتي د انډیویجوال ویکټر چې کوم وائی کمپوننټس موږ معلوم کړي او په خپل مینس کې ایډ کو، موږ له دا موږ د ریزلټنټ ویکټر چې دی وائی کمپوننټ راکړي. بیا به پیتاګورس تیورم باندې موږ چې دی د ریزلټنټ ویکټر میګنیچیوډ معلوم کو، او بیا به ولا موږ په لاست کې چې دی ډایرکشن هم معلوم کو. زموږ سره ټو ویکټرز دي A and B، او میګنیچیوډ چې دی د A ویکټر 10 یونټ دی او د B ویکټر زموږ سره 20 یونټ دی. A ویکټر چې دی د 30 ډیګري جوړی د x ایکسس سره، او کوم B ویکټر چې دی د 45 ډیګري جوړی. دا وای فایند د ریزلټنټ ویکټر. نو پهله خو موږ به کوارډینیټ سیستم چې دی موږ ځان ته ډرا کړو. د ټول نه اولنی کار چې دی مونږ به د A او د ویکټر B، د ویکټر A او د ویکټر B به مونږ ریکټینګولر کمپوننټس معلوم کو، مطلب مونږ به AX AY معلومو او BX او BY به معلومو. پهله خو مونږ هغه ویکټر A ډرا کړو. پهله د ویکټر A دپاره مونږ پروسیجر کوو چې د ویکټر A مونږ AX او AY کمپوننټس چې دی هغه مونږ معلوم کو. نو ویکټر A چې دی د دې چې کوم میګنیچیوډ دی هغه 10 یونټ دی او د اینګل جوړی 30 ډیګري، هغه ما دلته کې تاسو دا دی ریپرزینټ کړل. دته به موږ ریکټینګولر کمپوننټس معلومو. دلته کې ما تاسو ته ګرافیکلی وموښوله چې ریکټینګولر کمپوننټس یې زموږ سره څنګه راغله. هغه پروجیکشن موږ واغستو، نو AY او AX رالو. اوس به دا موږ څنګه کوو؟ نو د AX لپاره فارموله A cos theta A شو. theta A زموږ سره هغه اینګل دی کوم چې دا ویکټر A د X ایکسس سره جوړ کړی که نه. نو 10 ملټیپلای cos 30 ډیګري دی، نه زموږ سره 8.67 یونټ رالو. دغه شانتي بیا AY به موږ والو. AY دپاره A sin theta شو زموږ سره، نو 10 ملټیپلای sin 30 ډیګري زموږ سره 5 یونټ رالو. دغه شانتي موږ به د ویکټر B دپاره هم چې دی نو ریکټینګولر کمپوننټس معلومو. نو پهله خو ما تاسو ته ویکټر B ډرا کو، ټیک شو. دا 20 یونټ دی، په دې ریډ ایرو باندې ریپرزینټ شوی دی، او د دې چې کوم اینګل دی هغه زموږ سره 45 ډیګري دی، هغه ما تاسو ته دی منشن کړی دی. صحیح شو. د BX لپاره فارموله شوله B cos theta B او هغه 20 ملټیپلای cos 45 ډیګري، او ګرافیکلی تاسو وګورئ نو ما دلته کې تاسو ته دغه ریکټینګولر کمپوننټس هم منشن کړل. دغه شانتي د Y کمپوننټ لپاره شو BY is equal to B sin theta B، نو دا زموږ سره 20 ملټیپلای sin 45 ډیګري شو، نو دینم 14.142 یونټ راغلو. اوس به مونږه د ریزلټنټ ویکټر چې دی نو ریکټینګولر کمپوننټس معلومو. نو مونږ به AX او BX ایډ کو، دا به مونږ له RX راکړي. د ریزلټنټ ویکټر زموږ سره چې کوم X کمپوننټ دی. دغه شانتي مونږ به AY او BY ایډ کو، دا به مونږ د ریزلټنټ ویکټر چې دی Y کمپوننټ راکړي. میګنیچیوډ مونږ معلومو، نو مونږ به د RX او د RY سکویر والو او بیا به سکویر روټ والو په خپل مینس کې میټ کړی دي. نو زموږ سره 29.77 یونټ چې دی د ریزلټنټ ویکټر میګنیچیوډ رالو. دغه شانتي مونږ بوله ډایرکشن هم معلومو. تیټا از ایکوال ټو ټینجنټ انورس RY ډیوایډ بای RX. RY زموږ سره 19.142 دی او RX زموږ سره 22.818 دی. د دوانو ریشو مونږ واخیستل، بیا مول ټینجنټ انورس دی زموږ سره 40 ډیګري رالو. او ګرافیکلی تاسو وګورئ نو زموږ سره چې کوم دا بلیک ایرو دی په لاست کې ډرا شو، دا زموږ سره هغه ریزلټنټ ویکټر دی، او په دې بلیک آرک باندې ولا ما هغه اینګل چې دی هغه هم منشن کړی. تاسو به اوس دا سوچ کوئ چې په کاینمیټکس چپټر کې خو زموږ سره دا ټاپکس نشته. نو بالکل نشته، دا زموږ سره په یونټ 4 کې دي. د پیج 99 نه والا د 107 پورې تاسو چې دی دا سټډي کولی شئ. خو چونکې هلته کې د فورس خبره ده، او فورس هم زموږ سره یو ویکټر کوانټټي ده، نو موږ دلته کې ستا ایډوانس کې سټډي کړل چې ستاسو سره لږ ډېر هغه فاونډیشن جوړ شي. تاسو دا ټاپکس چې دی په بک کې، په خپل بک کې په یونټ نمبر 4 کې د پیج 199 نه والا د 107 پورې سټډي کوئ، او بیا دا اسایمنټ چې دی دا حل کوئ، او په ریټن فارم کې زر تر زره په سکول کې چې زموږ سره جمع کوئ. یو کوېسچن دا دی، دویم کوېسچن زموږ سره بیا دوه ویکټرز دی ایډ کول دي. دریم نمبر کوېسچن چې دی نو د انالیټیکل میتھډ ایډوانټیج یا امپورټنس چې دی دا ډسکس کول دي.
دا دوه کوېسچن خو تاسو د دې لیکچر نه هم کولی شئ او دا کوېسچن نمبر 3 چې دا چې کله تاسو دغه پیج نمبر 99 نه د 107 پورې سیلف سټډي وکړئ نو په هغې کې به تاسو ته انشاءالله د دې جواب ضرور میلاویږي او په هغې کې شته. نیکسٹ لیکچر زمونږ چې دی هغه ډسکرپشن اف موشن دی چې موږ به موشن څنګه ډسکرایب کوو نو پای کې ډسټنس دی ډسپلیسمنټ دی سپیډ دی ویلاسټي دی او اکسلریشن دی. اول خو به زما کوشش وي انشاءالله چې دا 15 ټاپکس به کې کور شي که دا 15 ټاپکس نه وي نو چې کم از کم موږ ډسټنس ډسپلیسمنټ او سپیډ دا به کې خامخا چې دی ښه په ډیټیل کې چې دی کور کړو. Thanks for watching this video lecture. Please subscribe our YouTube channel. Oxford Education Academy official YouTube channel ले ज़मूँगा दा subscribe के like के और share के तासु सा question में नो पर comments किम कवले शे तासु और या पर WhatsApp group के चीज़ें नोम तासु पर question चीज़ें मुंगता resend कवले शे. Thank you very much.